زنانو تاسو ته ګورئ دا درخواست کوم چې څوک زما आवाज اوري سړی متنګوي چې کم سړی تاسو له پیسې ګټي او رزق د لګټي نو هغه نفل د محبوب علیه الصلاۃ والسلام زمو استاد لپاره سو ګرځیدل سنت غیر مؤکده او دغه ته نوافل وي چې یا الله رمضان روانه ده او ان شاء الله په دې کې موږ په اخلاص د هرې ګناه نه توبه مباسو او یا الله ته موږ بخیم چې تم نه بخې څوک بم بخ ته موږ بخیم مال به رزق هم پراخه کې زما مسلې به ول کې زما بچی به ماته نیکان کې او زما چې څومره ضرورتونه دا ټول به ته پوره کې موږ ته محتاجه ستا کمزوري محتاجه بندګان یو او تا نه غواړو رب ذوالجلال ته پر هر سره کې دغه توکل او دغه توحید عقیده ده نو دا خو مونږ زړه کړل په خوراکونو د خپل انجن مونږ تباہ او برباد کړې دونه خوراک ورچو شپږ ټایم او پنځه ټایم هر سړی خوراک کوي نو دغه سړی ته بیا روزه نیول به خود ګران بنئ نو یو څو ورځې به ګړبېږي راګړبېږي او به راپېږي او به راپېږي بیا به ټیک نارمل وي بیا به ټیک ټاک نو باندې روزو ته مګورئ مسلمانان ډېره برکتي روزي دي ټول عمر که روزه ونیسي او یو روزه دې د رمضان المبارک وخوړه نو کو ټوله زمانه روزه ونیسي رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک فرمایي د دغه یوې روزې کمی نشي پوره کول یوې روزې د رمضان المبارک نو باندې به دې ته نه ګورو ښه او دا روزې یوازې په موږ نه په مخکینو خلکو په راځي چې څوک روزې ونیسي نو څه چل به کېږي لعلکم تتقون دې دپاره چې پرهیزګاره شي تقوادار شي حدیث مبارک د سنن ابن ماجه او طبرانی شریف حدیث مبارک دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي لكل شیء زکات د هر یو شی زکات ته زکات په معنا پاکیزګي صفا کول سترا کول نو د هر شی زکات ته پاکیزګي کول دي صفائی ده لكل شیء زکات وزکات الجسد الصوم او د دې جسد د دې بدن زکات څه شي نه روزه ده د دې بدن دا چې خپل بدن موتعالی الله تعالی راکړي د دې زکات څه شي روزه ده دې سره بدن ډیر خپل پاک صفای شي برابر شي روزه ده برکت او الصيام نصف الصبر دا روزه چې دا محبوب علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا نیم صبر روزه چې دیونی ولنو بس نیم صبر تا وکړو الله جل جلاله په حکم دې زړه صبر بیا دغه شان محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک ګڼ شمېر احادیث مبارکه دا د رمضان المبارک په فضایلو باندې دي جابر رضی الله تعالی عنہ مبارک د دې حدیث راوی دي بیهقی شریف حدیث مبارک دي بشک رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به فرمایل چې اعطیت امتی فی شهر رمضان خمسا زما امت ته په رمضان المبارک کې 15 سيزونه ورکړي شوی لم يعطهن نبي قبلي زمانه مخکې یو نبی تم دا سيزونه نه دی ورکړي شوی چې کم 15 سيزونه زما امت ته په رمضان کې ملو اما واحده هر چې دا رمنی شی یو شی نه غدادي فانه اذا كان اول ليله من شهر رمضان هر کله چې شی رمنیش په د رمضان المبارک رمنیش په شی د رمضان میا شولې دیلیش نظر الله الیهم نو الله جل جلاله خصوصي نظر کوي دی بندګانو ته پچا چې رمضان رانه رمنیش په رمنیش په الله په خصوصي نظر کوي ومن نظر الله الیه لم يعذبه ابدا او چاته چې کم بنده چاته کی الله تبارک وتعالى خصوصي نظر په دغه شپه باندې د رمضان المبارک ومنه شپه باندې او فرمایي نو همیشه دې بنده ته بیا عذاب نه ورکړي سبحان الله الله مو خپل دغه نظر کې ټول راولا اولنې شپه د رمضان اولنې شپه ډېر زاری فریاد کوي جړا وکوي او الله تعالی ته بسوال کوي چې خدایا بختور میاشت را بیا راکړه او د دې د قدر توفیق مال راکړه په دې کې د دې عبادت توفیق راکړه دا دعا په اولنې شپه د څه کوي د رمضان المبارک ٹھیک شو جی واما ثانیه هر چې دویم شی دی د امت ته ملو د رمضان کې فإن خلوف افواههم حين يمسون بشک د دې د خلو اغبوي وګم چې وته مونږ وایو د دې معده خالی شي دا خپل وګمي بدبوئی نه یادې ګورې د غاخونو یو د غاخونو د ورو بدبوئی دا خو باندې کې دا خو به صفا ساتي مسواک بکې
او برش او ټوت پیس هر څه کوه دا بدبوی نه یادې د خولې دا د معدې هغه وږم دی او په خوله روځي نو د خالیوالي د وجې نه نو دغه چې کوم دغه بوی دی او د روجې د وجې نه چې کوم دی دا د انسان د روجهدار د خولې نه روځي حين یمسونه چې کله دا ماښام شي ګوره د ماښام په وخت کې دا روځي نو تا پته لګي چې معده خالی شي نو دا روځي ماښام ټایم کې دا د روجهدار د خولې نه روځي نو دغه بوی چې کوم دی اطيب عند الله من ريح المسك دا ډیر زیات خوښ دی الله جل جلاله ته د مشکو د خوشبویي دا د روجهدار اعزاز ته ګوره دوه خبرې شوي درېمه خبره چې مو تا ته میلو ده او بل امت ته نه ده میلو نه یو نبی مبارک ته الله تعالی ورکړي واما ثالث درېمه خبره فإن الملائکه تستغفر لهم في كل يوم وليله بشکه دا پرشتي چې هر ورځ د رمضان او هر شپه دا بخنه غواړي دي مسلمانانو د پاره روزه دا هر ورځ او هر شپه پرشتي د لبخنه غواړي بختور خلک پرشتي هم د دعاګانې کوي دا د روزي فضیلت او برکت سلورم محمد رابع سلورم چې کوم مونږ تاسو ته میلاو دي په برکت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رمضان المبارک فإن الله يأمر جنته بشک الله جل جلاله چې کوم دي نو دا جنت ته حکم فرمای حکم دا فرمای چې فیقول لها فرمای دی جنت الله تعالی استعدي وتزيني لعبادي تیاریو کا تیار ش جنتا مزین ش خیسته ش جنتا زما د بندګانو د پاره او شکو ان يستريحوا من تعب الدنيا الى داري وكرامتي او بیا چې کوم دي د پاره چې د دنیا کم تکاوټونه دوی ته ملو شوي دي د دنیا مصیبتونو تکلیفونو دردونو د وجه نه کم تکاوټ تر استړېواله دي نو زما د کور دی جنت ته چې کله دوی راشي نو دوی به پتا کې سګي آرام به بیا مومي دلته به دمکیږي په جنت کې پتا کې جنت الله تعالی فرمایي تا کې به دي آرامي زما د دې ستړو بندګانو وګوره مسلمان سار پاس یو ماخام پورې غریب لګي څوک د شپې ډیوټي لدی سار راځي څوک ورټه می لګي د سره لپاره حلال رزق د لپاره الله تعالی حلال رزق د ټولو نصیب کا والله تعالی سره زما د حرام نوړو د حرامي روپې نه وسات امين په وای دا حلال رزق غټل عبادت دی چې بچی می چاته سوال ولګي بیبي می چې کم دی په غوړو چې نو په سوال په گاون کې ولګي بس دغه سوچ دې د پر سړی وځي کنه خاوندان لاړ شي والدین لاړ شي او هغه حلال رزق ګټي نو غرض می دا دی چې دا ستړیوالي دي زمونږ استادو او نن سبا ډیره ګرانی ده هر سړی ډیر ستړی دی زنانو تاسو ته ګورې دا درخواست کوم چې څوک زما आवाज اوري سړی متنګوي چې کم سړی تاسو له پیسې ګټي او رزق نه لګټي چې سړو ګټي سره وړي ګلګي ګډېری پاغي صبر کوي او چر تخپل نارینو ته بچو ته یا خواندانو پلارانو ته پیغور نه کی او چر د چدا چاخه کپړو ته د چاخه خوراک ته خپه نشي بس دا د رب ذل جلال له طرفه تقسیم دی چاته خوراک او چاته کمزوري خوراک د چا خچ کپڑا جامه خو کورو د چا کمزوري کورو کپڑا جامه کمزوري صبر کوي او شکر کوي په هر حال دا چا چې ډېری غټي غټي بنگلې جوړ کړیو دوه درې چته کورونه واغستل دي سره به حساب کتاب هم دغه شان ډیر کی دي نه خوشاليږي دا د خفغان خبره او دا ډېر د افسوس خبره ده مسلمان د پاره نو تاسو ته ویم چې کم کمزوري یې نو په دغه کمزورتیا او په غریبه خوشاله اوسېږئ ولی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي زما د امت مسکینان او فقیران موږ ته غریبانان وایو دا به زما د امت د مالدارو له 1500 کاله مخکې جنت ته ځي هغه 1500 کاله مخکې تلل نه دي خو غریبه کې خوشالېږي ځکه محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الفقر فخری زما فقیری زما فخر دی په فقیره فخر کوي په مالداري ما خوشالېږي مالداري خطرناک شی دی ښا ډېر مصیبتونه ور سره راځي خو چې چا باندې الله فضل کړي او مالدار دي پس په دغه کې د شکر وباسي صدقه خیرات ډېر کوي د غریبانو سره د مدد کوي الله تعالی به نه خرابوي هغه مالدار هم خدای پاک نه خراب او چې کم کمزوري په دغه کې صبر نو زنانو تاسو ډېر زیاته گزاره کوي اوس کم تکاوټونه حلال رزق پسې زی سړې پاس پتاولو کې دکی وستړي شي
دغه شان تاسو روزه بنی ستړي کېږي با په تراویح بستړي کېږي د شپې کې تهجد سو کوي لشل رکعات او پاغي بستړي کېږي تلاوت کو سو کوي ختمونه ډیر کوي په رمضان کې ان شاء الله په دې بستړي کېږو دا ټول تکاوټونه نو الله تعالی فرمایي چې زما بندگان د دنیا نستړي برازي تعالی پتا کې و آرام او تا کې به سکون بیا مومي ها نو دې د پاره خيسته شه اے جنتا د دې د عزت د پاره زما د عزت د خاطر د دې د پاره خيسته شه بندګانو د پاره وامل خامسته جنت خيسته شو سلورم شیدا پینځم خبره چې دا به د امت د پاره خاص بل چاته نه ملو د رمضان المبارک سره تعلق دی هغه دادا فانه اذا كان اخر ليله غفر لهم جميعا هر کله چې اخیره شپه شي د رمضان المبارک نو الله جل جلاله ټول مسلمانانو ته بخنه کوي اوس تاسو سوچ کوئ ګورو منیش په خصوصي نظر رحمت کوي الله تعالی او کم بندې چې په نظر رحمت کې د لاندې راغي بس بیا ول ټول عمر عذاب نه ورکي او اخیره شپه څومره قیمتي ده د رمضان المبارک په اخیره شپه ټول مندګان بخي کم چې د بخنه قابل دي بس ټول بخي او رب رضا کړي په رمضان دا د برکت نه چاري دا د رمضان المبارک برکتونو تاسو ګوره کنه دا 15 وانه خبره بتاو ستا په دې رمضان المبارک میاشت کې نصیب کی الله تعالی 15 وانه سره زمان نصیب کا احیا یو کس پاسه فقال رجل من القوم صحابون یا صحابیو فرمایل محبوب علیہ الصلوۃ والسلام احیا ليله القدر دا چې ټول خلک به رب الجلال بخي آیا دا د ليله القدر شپه ده ورخ کوله تاسو یو دا د ليله القدر شپه ده فقال لا رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرماینا ليله القدر شپه غزال لدا دا غندا علم تر الى العمال يعملون آیت نګوري چې کله نیک چې کله سو عملو کی یو مزدور کار دی اړي مزدوریو کی خپل کار مکمل کی عمال کار کوون کی خلق مزدور به مونږوالو کار نه فارغ شي نو فاذا فرغوا من اعمالهم وفوا اجورهم کله چې خپل کار نه مزدور فارغ شي نو خلق ولا سور دی اړي مزدوری ولا نه ورګي پر حق ولا نه ورګي دا شان دیم فارغ شو د دیر شو یا 29 روزونه یو میاش روزيونی ولې فرض یونی ولې او نوري باتو دې پکې وکړل نوافل پکې وکړل سنت پکې وکړل واجبات پکې ادا کړل فرایض سره نو اوس د خپل مزدوري وکړه کنه نو چې مزدور کله چټي کیږي ولې ته بول خپل اجرت ورکې نه دا د دې روزدار هغه اجرت پتا ور باندې الله جل جلاله ټول روزدار بخي په اخیره شپه د رمضان المبارک ډیر د برکت میاشت ډیر د خیرونو او د سعادتونو میاشت کوشش وکوي ګوره زاید نه نشي د دې یو سکند د رمضان المبارک هغه چې کوم دې زموستانه زاید نشي مقصد زمونږ د دې خبرو د دې بیان هغه هم دا دی چې تاسو مونږه د رمضان المبارک چې کوم دې د دې هر ساعت د قیمتي کو او د دې خیرونو برکتونو یو شو کله چې سلمان رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی آخر یوم من شعبان اخیره شپه وا اخیره ورځ وا په اخیره ورځ د شعبان موږ ته رسول الله صلی الله علیه و سلم خطبه ولوسته ګوره زموږ خو پیغمبر صلی الله علیه و سلم موقع شناس د موقع سره به بیان کو موقع سره به خبره کول خبره به لکه زموږ ډیره کولم نه او کمی خبره مبارکه به چې کوله بټولی لیکل کېدی ورپسې کچا به لیکل صحابه لکه چې داغه هر لفظ هغه شریعت دی او هر لفظ د ځان نه دی د نفس نه او د خواهش نه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى د رب ذو جلال طرف به کوم وحي ورته وشو بس د وحي خو ډیر اقسام دي او چې کوم وحي به ورته وشو نو البه د الفاظ د خلینه مبارکه نه ادا کول نو اوس موقع سره ګوره بیان کوي خو نم داسې بیان کوي چې موقع سره کوي محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خلق تو فرمایل صحابه راغون کړي وته فرمایل یا ایها الناس اے خلقو قد ازلکم شهر عظیم مبارک په تحقیق سره را روانه ده پتاسو یو عظیم میاش مبارک میاش عظیم مبارک دا صفاتونه رمضان لچا ورکړل رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه عام میاش نه لري یو لسو میاش په شان عظیم میاش مبارک میاش
دا خلکو ته د ډالۍ دا چې څوک وایي چې ما تاسو د رمضان مسلمانان یې مونږ یو د رمضان مسلمانان مونږ یو د رمضان المبارک قدر کوونکي مونږ یو رمضان المبارک ته د عظمت او د شان په نظر کتونکي مسلمانان څنګه چې ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم قدر ورکړي اهمیت ورکړي همدغه شان مونږ هم کوو مونږ د ځان نه یو عمل هم داسې نه کوو چې د ځان نه یو بیا ورته فرمایي چې شهر فيه لیلة خیر من 1000 شهر په دې میاشت یو داسې شپه ده چې هغه د زرو میاشتو نه ګورې اجر او ثواب سیوا لري ان انزلناه فی لیلة القدر لیلة القدر خیر من 1000 شهر اقص هغې طرف ته اشاره وکړه لیلة القدر د زرو میاشتو نه سیوا اجر او ثواب دغه یوه شپه پکې لري که دا درته نصیب شوه او په دې کې د عبادت نصیب شي د لیلة القدر خبره پکې وکړه شهر دا داسې میاشت جعل الله صيامه فریضة وقیام لیله تطوعا دا داسې میاشت د رمضان المبارک په تاسو را روانه ګوره لا راغلې نه ده مخکې یو ورځ دا بیان نو زم دا لا راغلې نه ده بله ورځ را روانه ده شروع زیارت چې تاسو ته ریډي بله جمعه خو پکې بیا نه راځي که نه بله خو په رمضان کې راځي که نو محبوب علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي چې دا داسې میاشت چې الله تعالی د دې روژه فرض ګرځولې ده روژه خو یې فرض ده هره ورځ روژه یې فرض ده که ته وایې چې دا زه نفلي روژه نیسم 20 پېرې د نفلي نیت پې وکړه دا مسله یاده کړې نو قبلیږي به په څه کې په فرضو لکه دې کې د نفلي نیت صحیح کېږي نه نظر روژې نیت پکې صحیح کېږي نه د بلې روژې نیت پکې صحیح کېږي نه بس فرضي ده هره روژه فرض ده بغیر د نیت نه صحیح کېږي فرضي روژه پوه شوې په دې مسله باندې چې تا ونیوله بس دغه روژه فرض روژه ده او د دې قیام اللیل چې ورته وایي قیام لیلیه د شپې قیام دا تطوع دا الله جل جلاله نفل ګرځوي دلته د قیام اللیل نه مراد دا تراویح د دې روژې الله تعالی نفل ګرځولي نو یاد وساتئ فقها دا سنتو د پاره نفل ټکي راوړي په کتابونو باب النوافل کتاب النوافل چې د فقه په هر کتاب کې ګوري نو په هغې کې به د سنتو باس هم او د نفلو د سنتو نفلو باس به یو دی نو دا سنت هم نفل دی تاسو په مسله پوهېږئ که نه ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې څومره مونږ ورته سنت وایو مونږ یې کوو موقت یا غیر موقت دا ټول محبوب علیه الصلاة والسلام باندې سنت وګو نفل هغه باندې خو سنت د چا نه و هغه خو به نفل دا کول خو په ځان یې لازم کړي و بعضې نفل نو چې کوم نفل به همیشه کول مونږ دپاره هغه نفل څه وګرځېدل سنت موکده او چې کوم نفل به کله کول او کله به پرېښودل نو هغه نفل د محبوب علیه الصلاة والسلام زما او ستا دپاره څه وګرځېدل سنت غیر موکده او دقې ته نوافل وایي لکه اشراق مونځ به محبوب علیه الصلاة والسلام کو خو اشراق ته مونږ سنت نه وایو بلکې مونږ ورته څه وایو اگر چې سنتو نه ثابت دی د اشراق مونځ خو مونږ ورته نفل وایو که نه د اشراق هلکه 2 رکعته نفل په دې مسله پوه شوې په دې مسلو خپل ذهن کلیر کوئ د هر یو شي خپل په د شریعت کې خپل یو ځای دی د فرض خپل ځای دی د واجب خپل ځای دی سنت خپل ځای دی د نوافل خپل ځای دی خو دا نفل ټکي داسې دی تطوع دا نفلو ته وایي دلته په حدیث کې تطوع ټکي راغی نو تطوع او نفل دا سنتو ته هم وایي او نوافلو ته هم وایي دواړو نو د دې د رمضان المبارک کې موږ تراویح کوو دا سنت موکد ورته موږ وایو که او سنت موکد ورته ولې وایو چې دا صحابه کرام مبارکانو په اجماع ده 3 خلفای راشدینو په جمع سره تراویح کړي دي او پکې څه کړي دي ختم القرآن یې پکې کړی موږ هم هغه شان کوو د 3 خلفای راشدینو د زرګونو لکونو صحابو په طریقه موږ روان یو نو ځکه تراویح کول داسې دي سنت موکد دي اوس پوه شوې په خبره من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه اوس کم دی ومن ادى فريضة فيه كان كمن ادى 70 فريضة فيما سواه رمضان المبارک وی داسې میاشت چې په دې کې چا نفل وکړو نو دا نفل به الله تعالی په فرض قبلې او په فرض دی وکړو الله به اویا درجو باندې قبلې داسې میاشت او سپیشل پیکیجونه درته پکې بیانوي رمضان پیکیج یوازې زموږ وزیر اعظم صاحب نه ورکوي وزیر اعلی صاحب رب العالمین احکم الحاکمین هم درته پکې پیکیجونه لګوي خو چې پیدا خو دیوالی که نه بې نظیرې پیسو ته خو مونږه
زمون خويندې میندې په قطارونو کې په ګنټو ولاړي شپږ 8000 روپۍ به ملاويږي له دوست ودي ما ته خو پته نشته خو هر څه چې دي خو بیا د رمضان المبارک چې دا کم پیکیج ولګېد څونه عجیبه پیکیج د الله تعالی ولګو د دې نه ولې فایده نه لري زنانه او نارینه نفل د الله تعالی په فرضو بدلی او فرض د الله په اویا درجو باندې لکه یو رکعت فرض دا به یو نه لیکل کېږي دا به 70 رکعات فرض لیکل او کو څوک په دې حدیث جره کوي کنه ما مخه ته خدا فضیل اعمال پروت دی مولانا زکریا صاحب را نقل کړي دا غي نه دته وي نو په دې کدا ضعیف حدیث هم دی مثال نو ضعیف حدیث قابل عمل دی په فضایلو کې فضایل بیانوم کنه دروځي ضعیف حدیث ګوردا مطلب نه دی چې ډسبین ته ورځو نو حدیث کې چرم ضعف نه په متن کې ضعف په سند کې راځي دا خو ځاله د محدثینو خبرې دي پاغه تاسو نه پوهیږئ چا چې نخبه الفکر ویلې دي تفسیر مصطلح الحديث ویلې دي د اصول حدیث کتابونه پښپګه ماته ومه درجه کې پڑھاویږي هغه په دې قاعده پوهیږي او کو تاو په دې خبرو نه پوهیږي عوامو ذهنونه ګنده کوي او دا حدیث خو ضعیف دی نو دا قاعده به یاد شي تاسو ته په ساده پښتو کې ضعیف حدیث په فضایلو کې څه دی چې څوک ته فضیلت ثابتې قابل عمل زنویم محدثین کرام بیان کوي او دو کتابونو حواله مې درک په دغه کتابونو کې دا قاعده د اصول حدیث موجوده ده نو کم یو ضعیف حدیث ته په فضایلو کې تاسو ته په عالم بیانای نو بالکل بیانول شي او تاسو په عمل هم کوي دا د فضیلت بیان کو د رمضان المبارک داسې فضیلت الله تعالی دې پکې موږ له ډېرو نفل توفیق راکړي کوه پکې نفل ان شاء الله کا نفل به پکې ډېر کو وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنه دا میاشت د رمضان المبارک د صبر میاشت هغه بل حدیث ما تاسو ته وی کنه هغه کې چې نصف صبر دی رمضان نصف صبر دی روزه دی حدیث کې چې دا میاشت د صبر ده رب ذوالجلال خو حکیم ذات دی هغه خو د ماکان او د ما یکون عالم دی در روانه زمانه او د مخ هر څه وته علم دی کنه ولې الله تعالی ته پته نه و چې زما به د مسلمانانو بندګانو کې بنسواریان ډیری او روزه کې وټو د روز نسوار نه کوي سیګریټیان و پکی چیلم سکون کې وپکی چرس او ای سکون کې وپکی شراب سکون کې وپکی نشاور شیزونه استعمالون کې وپکی ستنه بدن ته وې د نشیدا سے بم پکی او روزه به نیولي مسلمان دی روزه هم خوري نه لکه نیولې ده نو د دې مازغه په پځې نه نو وړه خبره هم په بده لګي او د مخ سره به جګړه کوي نو ځکه الله تعالی سو فرمایي چې لوګي تندې باغستې او نشه به در باندې بندې داغي تکلیف په بیل برداشت کې پروژه کې داغي بدل اجر الله تعالی ډبل درکې خو ګوره صبر وکې صبر په وړه خبره به جګړه نه کې کوم خبره باندې بدل لګي بس وته لکه دا خبره بس پرې ده یار روزه مې ده ها بل حدیث کې راځي چې کله جګړه یو تاسو څوک بده ردی وي جګړه سره کوي او ستا روزي نو رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک ډېر خپل خبرې فرمایلې دي خو چې موږ په عمل وګو ویته ورته سوې انا صائم زه روزدار یم یار زه زور مې نشته بس روزه مې ده لکه پښتو کې موږ وایو کنه لکه روزه مې ده مطلب نه ته کنځلې کوم نه د جواب در کوم نه در باندې ټوک سپېړ اډاس کوم روزه مې ده جی روزه چې روزه مې ده وینو دا روزه مطلب دا دی چې هو شهر الصبر دا د صبر مې دی جګړې نه مې صبر دی د کنځلو نه مې صبر دی نه کوم څوک سپېړ نه مې صبر دی بس صبر مې دا میاش د صبر دا او د صبر چې دی او کو په روزه کې نو ملاوي بس موږ هی رسناک لالچیان بندګان یو مسلمانان نه هر انسان حریص فطرتي پیدا دی د شاوې بس که زما پیدا نه په دې منبر دا بیان ما نه کوله کله دې شاته ماته پیدا نه ملاوي دی په اخر تاسو ته په اجر نه وي نو راتلې دی موزله او کو د والو ټکولو نم ځان بچکو نو ځکه مونږ کو کنه خدای نه یریو کنه یاره سنا سه یاره خو مشتدا الله تعالی نه د جهنم نه یریګو د اور نه یریګو یاره نو دا هیرس نه دا د انسان په خټه کې دی کله نیک انسان دی کو بدعمل انسان مونږ ټول هیرس ناکیو دا هیرس خه طرف ته به استعماله بس دا خبره غلط کار د مال دولت هیرس باندې کې لالچ باقي کې ګناهونه دي او باقي د نیک عمل هیرس بکې چې څونه نیک عمل بسنګ د ډیروم ثوابونه بسنګ ډیرو غټم صدا سه عملو کم چې ثواب راته ډیر ملوي نو مونږ چې صبر وکړو په روزه کې کنه او پابندې روانه ولګې دي تب خلکو ته سوي په جګړه کې جانا صاحب منظور روزدار یم نو ملاویږي بس نو محبوب علیه الصلاۃ والسلام پوهه دې زمو استاد په ذهن باندې هغه راته او فرمایل چې والصبر ثوابه الجنه
دا صبر بدله جنت ته کنه جنت به ته میلو شي کنه سبحان الله ګوره چې صبر وکي په روزه کې نو صبر ته میلو شي جنت به ته میلو شي کنه جنت ته صبر بدله ده الله تعالی دې موږ صبرناک او بیا د صبر په بدله جنت د ټولو نصیب امين په وای بیا دغه شان وشهر المواسات دا د همدردۍ میاشت ده دا نه چې بس ځان او بچی د تخکاری او بیبي او نور څوک نه پیژني صرف خپل مور پلار پیژني او نور څو د بل چا مور پلار قدر د غونډي او د رشتہ دار د تقیال نشته نو دا د همدردۍ میاشت شهر المواسات را روانه ده یو بل سره به همدردي کې د خپل خلین وړه یا د خپل ټوکړه روټه با نیمه کې نیمه بچاله ورکی او نیمه بزان تپرې همدردي وکړي روزمات به لګي گاونډیانو کرا لالا ساق پکړې دی بده کرا ساق ولېږي د روجي پکړې دی بکر روجي ولېږي دی باغ صدا داسي یو کلی ته تل مناغي دی خپل رواجو په خوا د هر کلی داسي اوس خلک بیکار شو اوس مونږ پښتانم بیکار شو مسلمانیم بیکار لاړه ختم نو هغه کلیوالو چې ته مونږ ته ویل ته بروجه کې زموږ هیڅ ټینشن نه وي او عام روزو کې زموږ دا روټین دی مونږ چې وسه په حکومت چې خوا کې دا گاونډي دوی درې گاونډیان کم نږدې دي نو چې موږ چې څه په حکومت دي لپاره پکې موږ داسې یو سمسه یو پلیټ سالن یا څه شي پخ کړي نو موږ خپل شي هغه کړو لګو هغه بیا موږ کړی راځي نو چې کله مېلمه راشي کوم کړه مېلمه راغی هغه تم دوه درې شیزونه پراته دي څلور آیټم پراته درولو ضرورت نه دی د بازار او هغه گاونډي باندې مېلمه ورشي دا موږ په دې نیت دا ترتیب جوړ کړي کله ټیم کله دی کنه باندې دا خار نه دی نو کلم که مېلمه په کم کورم راغی نو الریډي دا غسر به دوه درې قسمه سالن او دا شیزونه پراته د روجي برکت تاسو دې باندې پلایو کې خپل دوه درې گاونډیان ټول باندې و زما خدا وسته کې مثال ما کیلو شي پخ کړي کیلو غوخه مې راوړه زه خو پکې 500 گاونډیانو کار نه شم لیکل کنه خو چې دا چا دیوال را سره شریک یا دا چا ور راته نږدې دغه گاونډي ډیر حق دی دا یادو ساده ښه کم گاونډي ور تاسو ته نږدې دی گاونډي حق ډیر دی نو چې کله د تا یو شی پوخ کو نو کم از کم 2 گاونډیانو کرو لیګا که تا گاونډیان مالدار یو وسکیږي هر څه ډیر بشار ور کرا نو ورپسې هغه داس کو ورپسې بل غریب گاونډي دی خیر دروازې لګل لري دا هغه کرو لیګا خو هرڅ بيدا دي یو بل کرا همدردی د رمضان المبارک هم دادا چې تاسو یو بل کرا لګ لګ سالن داسې لیږي په روزه کې نو دا غي ذایقې هم بدلیږي تاسو ذایقې هم بدلیږي ډېر ډېر برکتونه دی او بده ګوره ستاوان ماوان نه کیږي ال دې چې تا دا کراولېګ پلیټ سالن او د تا کراولېګ خو شی بیا برابر شو ستاوان دې سوکو او ثواب ستامو شو او ثواب ددمو شو دستا په سالن ترکا روټه روزه ماته وکړو او تا داغه په سالن روزه ماته وکړو نو دوه ته د روزه ماتي اجر او ثواب ملو نو دا موږ ګورې چې ما ساق پخړی ساق زما ډیر وخت مثال زما سبزی ډیره خوخه نو د شي خلک چې دغه سبزی ګوشخور خو سب ګوشخوري وخه به خوخه د چا به سبزی خوخه د چا به روجي خوخه خو چې کله د دوه درو کورونو سالن یو بل سره میکس یو بل کړه ولګي یو خدا نه د ثواب نیت به پکې کې چې روزه ماته پیو کې ماته به الله اجر راګي نیت به غین ثواب خرما اجر تا خیر ملو شو سالن هم درکړه بل ځای راغی یو ماشوم تاسو پخړی نه خو هغه ماشوم ته پلیټ ورکوه بچی ته داشي وکړه اوبه وکړي نو دې کې ډېرې فائدې دي په دې مواسات په دې همدردۍ کې خو کاش چې موږ په عمل وکړو او تاوان پکې هیڅ نشته ښه نه پکې دنیاوي تاوان شو نه پکې د آخرت ان شاء الله همدردي به کوو داسې کنه یو بل کار به سالن لګي سم چې پخړی لګ لګا نیمه سم صحیح لګا خو څه لګا دې سره برکتونه شي واقعي او دا رزق هم دا صدقه او خیرات شي وشهر يزاد فيه رزق المؤمن فيه او په دا داسې میاشت چې په دې کې رزق د مؤمن سیوا کی رزق د مؤمن په دې میاشت کې سکی نو رزق واسم سیوا کیږي نو شوم ته ولې کې رزق خو سیوا کیږي حدیث ثابت شوه غریب سړی تم دوه درې سيزونه پراتی په روزه کې دا هغه دا حدیث الله تعالی سیوا کوي رزق څوک دی رزق څوک ورکوي اشاره بس که زما ځان ته کله کله وګورم ما ته چې خدای پاک څنګه پراخ رزق راکوي کنه زه کله کله زما دا مازغه حیران شي خو بیا دا آیتونه او حدیثونه راته لږ لږ یاد دي نو بیا مې مازغه کار پرېږدي چې ويرزقه من حيث لا يحتسب څوک چې استغفار ډېر وایي او څوک چې توکل په الله جل جلاله کوي صحیح حدیثونه دي نو دله به الله داسې رزق ورکوي د داسې طرفه چې لا يحتسب د ده به ګمان کې هم نه وي ګمان خیال کې به هم نه وي د داسې طرفه به دته رزق میلاویږي نو الله تعالی رزق تاسو له هم ډېر درکړي خو یو استغفار ډېر وایي او بل چې کوم دی توکل علی الله پر رب ذوالجلال عقیده مضبوطه کی پر رب ذوالجلال توکل ته مضبوط کا عقیده او یقین او باور برابر کا د روزګار او د دکان او د پیسو میسو د دینه د یقین کټ کا
مهنت بکې دا ته نه يم چې د سکینا چې لګیدل د ځان نه جوړه کا مهنت بکې روزګار بم کې او نوکری بم کې او منډه بم د حلال رزق د پاره خو توکل به په الله جل جلاله ته ګوره چې ساري رزق دی کنه دا سره رزق بدل الله ته داسې طرفونو درکې چې ګمان کې بم ناراضي نو رمضان المبارک داسې برکتی میاشتا چې ډېر کې رزق د هر مؤمن رزق سیوا کیږي او چې رزق د الله تعالی رازق ذات سیوا کو نو تم لک سخیشه هغه سیوا رزق داسې گاونډي کارولېږي او گاونډي تو کار الله تعالی بدل په اجر درکې ان شاء الله دا سیوا کوو کنه رمضان المبارک خپل تیاری مضبوط کې او رب ذوالجلال سره اوس خپل کله کې وادي په خپل ځړ کې وکي